السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف وایرو. صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ملګری ما ته غوږ کېږدی، یو درنګ له موبایل یې لږ بند کړي. خیر بس دی، ډېر پټوان وباسلی شو. کښېنئ وروڼه کښېنئ، بس زه ورته وایم بس خپله وغلی شي انشاءالله. کښېنئ وروڼه کښېنئ. ملګرو، دا ختمونه دی الله جل شانه مبارک کی، او دا محفل دی الله قبول کی، دا معشومان دی الله نیکان او صالحان کی. الله دې زموږ ستاسو دا ملاقات او دا ناسته د خپلې رضا وګرځوي. ځکه دا علما، دا قراء حفاظ چې څومره محنت کوي، نو د دې بنیاد چې دی هغه اخلاص دی. چې اخلاص وي، الله جل شانه به د دین کار په مخه باندې بوځي. الله دې زموږ او ستاسو د اخلاص او د نیت صفایي نصیب کړي. قرآن مجید داسې یو کتاب دی چې دی ځان ته په خپله باندې لارې کوي، چې څوک یې ووایي په زړه کې لارې کوي، چې څوک په عملو کې د ژوند لارې ورته ښیي شي، او چې څوک یې ځان سره نږدې کړي او خپلې کړي، نو د الله کلام دی الله ورله برکت ورکوي، خوشحالۍ ورله ورکوي. الله رب العزت معجزه ده د الله جل شانه. قرآن مجید یو معجزه ده. معجزه دې ته ویلی شي وروڼو چې د هغې د مثال نه، د هغې د مقابلې نه، او د هغې د په شان د یو څیز پیش کولو نه ټول خلک عاجز وي، نو دې ته معجزه ویلی شي. قرآن مجید معجزه ده. نه داسې کلام بل شته، نه داسې کلام څوک جوړولی شي، نه د دې په شان د کلام ښایسته انداز د بل چا د کلام شته په ټوله دنیا کې. ایس څوک د دې مثل نه پیش کولی شي، نه پیش کړی دی، نه به پیش. الله دې امت ته د نبی علیه الصلاة والسلام ذات عالی، قرآن مجید او دین اسلام، دا درې وړه ورته داسې څیزونه ورکړل چې امت په دې څومره شکر ادا کوي هغه به کم وي. نبی علیہ الصلاة والسلام خاتم الانبیاء والمرسلین، قرآن مجید خاتم الکتب، اسلام خاتم الادیان، منګ او تاسو خاتم الامم. د موږ نه وروسته بل امت نشته، د دین اسلام نه وروسته بل دین نشته، د قرآن مجید نه وروسته بل کتاب نشته، د الله کلام، او د نبی علیہ السلام نه وروسته بل پیغمبر نشته. د دې یو معجزه دا ده چې کچرې دا معجزه نه وه، نو دا به هر هغه چا یادولی شو، ویلی به شو، کتی به شو، پوهېدی به شو پې چې هغی پوه یا هغی داسې و چې هغی په هر څه باندې برابر و. خو دا هغه کلام دی چې چا هم د دې د یادولو اراده کړې ده، الله تعالی ورته دې یاد کړی دی. نو دا د انسان کمال نه دی، ګنې بیا به ځوانانو ظلمو
یادول شو وړو به نشي یادولی. دې کې د انسان کمال نه دی، ګنې بیا به بوډاګانو نشي یادولی، ځوانانو به یادولی شي. هارون الرشید بادشاه یو ځل ولا چا یو بابا خپل یو نوسی راوستو، د نوسی عمر به دغه یو 15 کاله یا 4.5 کاله و. نو هارون الرشید بادشاه هغې بابا سره څه خبرې اترې او ګپې شپې ولګولې. بیا یې ترې تپوس وکړه چې بابا دا ماشوم دی څه دی؟ وی نوسی. بابا وی دی خو مې یو خبرې له راوستلې وې څه؟ وی ما چې ته به ډېر خوشحاله او حیران شي. وی په څه؟ وی دی د قرآن مجید حافظ دی. په د 4.5 کالو یا د څه کم 15 کالو ماشوم د قرآن مجید حافظ څنګه شو؟ هارون الرشید بادشاه ورته وی بابا وی دا دې هسې ووایي. بابا ورته وی هغه پښتو کې خلک وایي دا ګز او دا میدان خو بس امتحان ترې واخله. نو هارون الرشید په خپله خو حافظ قرآن و آل رسول و او سید او سادات و. نو هغه ورته ووایي چې زما خو دا فکر ته نه راځي او نه مې عقل مني. بابا ورته ووایي دا خو د الله کلام دی، په ما الله رب العزت دا انعام وکړو چې زما نوسی په دومره لږ عمرو کې د قرآن مجید حافظ کوي. بابا دا هسې وایي. تا به ورته څه خاص ځایونه ښولي هغه به ووایي. نو وی زه ورته څه له ووایم، ته ورته نه تپوس کوه او دی به یې درله جواب درکوي. هغه ماشوم ته بادشاه ووایي چې بچیه هله ما ته د پلانکي ځای نه قرآن مجید ووایه، زه درته مخکې وایم د هغې ټکي نه وروسته ورپسې وایه. هارون الرشید بادشاه ورته چې څنګه دا خبره وکړه نو ماشوم نه وي، مرور و. هارون الرشید تپوس وکړه چې دا څه خبره داسې ده؟ بابا چې ته وایې چې دی ویلی شي هغه خو دا کش نه کوي، هغه خو پوره راته ښکاري چاړه دی. بابا ورته ووایي دی زما نه په یو خبره په لاره خفه شوی دی، د هغې په وجه اوس دی تا ته هم څه نه وایي ما ته هم څه نه وایي، په څه خفه شوی دی؟ وی ده زما نه څه خواږه غوښتل، ریوړی د ګوړې ریوړی رانه غوښتی. دوکان کې وی خو ما وی چې زه اوس څه له دله ریوړی اخلم پرېږده، یا زما ورته وسار مې وله پیسې ورکړې ما یې دی چبیڼې کوي. بادشاه ورته وی چې دی حافظ دی نو ریوړی د ده نه قربان شه، دا له څه خبره ده؟ ورشه وی ښایسته ښکلې اعلی زما د کور هغه د کنځلو او د ښایسته ښکلې هغه ریوړی وله راوړئ. چې هغه یې راوړې ماشوم څنګه ښکلې د بادشاه د کور هغه ریوړی ولیدې. بادشاه ته یې غلي غوندې وی اوس ته وایه زه به یې درته جواب درکړم. بادشاه وی دا خو عقیده کې څه چل دی؟ بادشاه ورته وی ښه د قرآن مجید د بیان زمان نه ورته یو آیت ووی، بس هغه له آیت نو پوره کړی چې ماشوم به ریوړی وخوړه نو بیا به یې ورپسې هغه تلاوت جاري وساتلو. هغه ورته یې واره که بل دی درته وایم. 15 ځایونو کې قرآن مجید کې بادشاه د دې ماشوم نه امتحان واغستو، 15 واړو ځایونو کې د ماشوم هغه له مکمل او ښایسته او صفا او صحیح جواب ورکړو. صحیح جواب یې ورکړو. نو بادشاه وویل چې یاره دا ما ومنله، چې دا ما ومنله چې دا د قرآن مجید اعجاز دی، چې دغه قرآن مجید دغه ماشوم هم ویلی شي چې هغه له خپل ځان پوره نشي سنبالولی، ځان له خپله صفایي او تابعه نشي کولی، هغه هم دا یادولی شي. کله یې الله رب العزت د اعجاز په طور او د معجزې په طور هغه چاته هم یاد کړي چې د هغی عمر هغه حد ته رسېدلی چې هغی بیا په یاداشتو کې فرق راغلی. لکه د یو عالم باره کې راځي چې هغه ډېر مشر او هغه به دا خبره کوله چې ما ته الله تعالی یو نعمت راکړی دی، یو یې راله ایر راکړی. یو خبره مې داسې یاده شوې ده، یو داسې کار مې یاد کړی دی چې هغه چا زما په عمر کې یاد کړی نه دی.
یو داسې کار مې هېر کړی دی چې هغه اړو د چا نه په ژوند کې هېر شوی نه دی چا ورته ووایي چې ووایه دا څه وایې د ده نوم دی هشام کلبي د بنو کلب قبیلې و په عربو کې وایي چې زما عمر خو ډېر زیات خو چې کله به زه په مجلس او محفل کې ناست وم نو زما متعلق به د علماو دا خیال و چې هشام له الله تعالی هر علم او هر فن ورکړي یو ورځ یو نوجوان عالم ووی تاسو خو هر څه وایو خو قرآن خو ورته نه دی یاد کنه نو نور ووی او بالکل قرآن مجید ورته نه دی یاد دغه وخت کې ما ته پوره غیرت ودرېد ما وی دغه یو خبره خو ما کې ډېره لوی غټ کمی دی ځوان خو ما ته یو قسمه زما کمی او په داسې تنس کې ووی چې دی خو څه زما نه ښه نه دی ځکه هغه حافظ و زه حافظ نه ما وی د دې ځوان نه واقعي زه ښه نه یم حافظ ډېر لوی مقام لري رونو حافظ ډېر لوی مقام لري په سینه کې قرآن دی قرآن سره اوږده کېږي قرآن سره پاسي قرآن سره ګرځي قرآن مجید هر وخت کار وي تاسو قاری صاحب دې ته وګورئ دې حافظانو ته وګورئ اوس رمضان را روان دی الله تعالی دې موږ رمضان ته په صحت عافیت په طاعاتو او په ښې ښکلې ماحول کې د دین مونږه داخل کړي نو هشام کلبي وایي چې ما دغه وخت کې تحیه وکړه ما وایي چې دا قرآن به یادوم انشاءالله بس زه وردن نشو کور ته وردن نشوم راونوتم په یو کوټه کې به مې مونځ کولو ما وایي زه به دوره ورځې مونځ ځان له وکړم بیا به استغفار وم خو ما دا یو ضد نیولی دا کار به کوم به ځان پسې ور بند کړو صرف څه خوراک سکاک به چېرته میلاو شو د کور نه به یې راکړه ما به وایي ما سره خبرې مه کوئ هغه وي څه چل به شوی 3 ورځې زه مکمل په کمره کې بند وم غیر حافظ داخل شوی وم چې د کمرې نه بهر راوتم د مکمل قرآن مجید حافظ رانه الله جوړ کړ زما خو ډېره ښکلې کلکه حافظه وه بیا ما یو ځل دا سوچ کولو چې ما خو 3 ورځې کې قرآن مجید یاد کړو نو هغه خبره زما نه خلکو ته پته ولګېده وه هغه مجلسو یا بل مجلسو یو ځوان پکې ما هغه ناستو یا بل هغه ووایي چې 3 ورځې کې قرآن یاد کړ نو ما وی یو قسمه دا خو ما یاد کړ ما وی دا خو ما یاد کړ نو وی ما ته دا خبره داسې غوندې راتله زړه ته چې ګنې دا زما کمال دی دا الله فضل باندې خو مانو خو دا به مې په خپله کوي چې هشام کې هسې هم څه کمی نه و نو دا هم یو لوی کار وکړو د ټول نه بدترین شی خو هغه غرور دی فخر دی چې بنده په زړه کې راشي چې همچنان دیگری نیست زما په شان خو څوک وایي نشته زمونږ استاد محترم زما د تفسیر استاد مولانا شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه هغه موږ ته ترجمه کوي دی په خپله کې دا نه وایي چې همچنان دیگری نیست دی وایي همچنان ډنګری نیست زما په شان بل ډنګر او څاروی نشته نو دی همچنان دیگری نیست نه وایي همچنان ډنګری نیست وی ما دا خبره وکړه بیا خو وروستو پستومان وم چې ما خو واقعي غلطه خیال راغلی د ذهن ته الله وی دا خو زما کلام و زما کتاب و زما د طرف نه په نبي علیه السلام یوه معجزه وه چې زه درته نه یادوم نه ته یادولی شي نه بل یادولی شي دا خو زما معجزه ده کمال زما د معجزې دی کمال زما د کلام دی چې څوک په کوم عمر کې یادولی شي ما ته هله پته ولګېده چې یو ورځ ما د جمعې د مانځه دپاره غسل وکړلو بیا آینې ته ودرېدم ږیره مې منګوزوله نو ږیره راته لږه اوږده ښکاره شوه د سنت یو طریقه دا ده د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په قول چې د دې موټي نه بنده ښکته که ویښته هغه سیوایي وي چار چاپېره نو صرف د موټي نه ښکته خو موټی به هم داسې بره نه نیسي ښه برابر د ځنې لاندې به یې ونیسي نو بیا که وي نو ښه ده که دې لر کړه که لر دې نه کړم نو
خیر دی. نو ما وی دله زیاتې سیوایي ویښته دي نو ځان به برابر کم او دا د حسن علامه د ګیره خو ښکلی عمل دی الله دې د ټولو مسلمانانو نصیب کړي یو ښکلی سنت دی منده پې ښایسته او ښکلی ښکاري. نو ما څه وکړل زه لګیا شوم موټې مې دکه شان د ځنې د لاندې ونیسلو کینچي مې راواغسته او ښه ورته ګورم ځان ته آینه کې په ځای د دې چې ما دې دی نه دا ویښته لر کړي ما روغ دی دی وویل ځان مې مونډی کړه دکه شان خدای دا مې څه وکړو ګیره سره خو بیا هېڅ نه کېږي چې ځان ته مې وکتل ګیره مې والې اوهو دې سره به زه بهر څنګه وځم ته څو میاشتو پورې زه بهر نه وتم او چې بهر به راوتم مخ به مې پټ کړو شاګردانو راته وي موږ ته به استاز مخ ښیې ولې څه چل دی ما وی سم حقیقت درته وایم د الله د کلام د معجزې هغه اثرات الله تعالی ما باندې ظاهر کړل. ما په بوډا ځان باندې یو داسې کار وکړو چې هغه اړو چا کړی نو امانت قرآن مجید چا نه دی یاد کړی که یاد کړی دی په دې عمر کې نو په 3 ورځې کې نه دی یاد کړی. نو ما وی زما په شان چا کار نه دی کړی. الله وی تا په 3 ورځې کې قرآن یاد کړی دا ستا کمال نه دی دا زما د کلام کمال دی. ګنې ته وګوره ګیره څوک د لاندې نه کټ کوي که د باندې نه یې کټ کوي تا د لاندې په ځای باندې د ځنې لاندې وواله ټول ځان دې مونډی کړو. بس ما ومنله چې واقعي کم کار چې ما کړی دی کم څیز مې په 3 ورځې کې یاد کړی دی دا د الله کلام بل چا په 3 ورځې کې یاد کړی نه دی خو کم کار چې زما نه هېر شوی دی داسې اړو د چا په ژوند کې د لیونو نه هم نه دی هېر شوی. ما ومنله دا د الله د کلام کمال دی. نو یو د الله د کلام کمال ته وګورئ یو ورځ داسې خالی نشته یو علاقه داسې خالی نشته بلکې مبالغه به پکې نه وي یو کلی داسې خالی نشته خصوصا د پښتنو پنجاب پسې مه ځئ سند پسې مه ځئ هلته نه مونځ شته نه اودس شته نه نور څه شته نه نور څه شته که پښتانه الحمدلله تاسو به وګورئ ښه جنت کې به ډېر پښتاني خدای دې دا ټول امت بوځي. خدا مې درته ووایي ښه هلته کې به ومو هدی سره دکه ډانګونه یسې به ګرځي را ګرځي هسې به ونه خوند ورکوي دی به هلته هم دکه شان. بابا حمزه بابا شینواري وایي که نه اغیار خو وایي د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم زما په دواړو اوږو ناستو پرښتو لیکئ زما په سر که څه لیکئ نو په پښتو لیکئ. نو پښتنو ته وګورئ یو کلی یو علاقه یو کور هغه د دین د رڼا نه خالي او محرومه نشته او الحمدلله یو کلی داسې نشته چې په هغې کې به حافظ نه وي. یو حافظ څه کې په سوونو شته په یو علاقه کې په زرګونو شته په یو خطه کې په لکونو شته په ټوله دنیا کې د کروڑونو په تعداد کې د قرآن مجید حافظان ګرځي. دا د الله د کلام هغه کمال دی. یاد دي کې څوک که نه ودې ښایي څوک کالج یونیورسټو دا کتابونه مو کتلي دي ویلي مو دي هر څه مو لیدلي دي حافظ راته نه میلاویږي په هغې کې د قرآن امانت قرآن مجید حافظان د شمیره وتلي دي د نبی علیہ السلام د محبوب و احادیث و حافظان موجود دي. دا د دین برکت دی رونو. بس په اخره کې درته صرف دوره وایم دا مې خپل له قرآن ځکه مې دا خبره وکړه دوره درته وایم دین سره ځان وابسته کوئ دین سره ځان ولګوئ. الحمدلله څوک چې دین سره الله تعالی جوړاو کړي د هغوی ژوند هغه ښکلی شي ښایسته شي. اطمینان الله دین کې ایښی دی خپل ذکر کې ایښی دی الا بذکر الله تطمئن القلوب. او یاره زه به درته څه ووایم خدا خواږه دی الله تعالی ستاسو په خپله باندې نصیب کړي. څه به درته نصیحتونه کوم وعدونه به کوم چې دا وکئ یا دا وکئ یا دا وکئ. هغه بله ورځ یو دوه هلکان د افغانستان موږ سره خوا کې یو کیمپ دی د هغې یو دوه هلکان رالل یو وی چې زه بهر یورپ ته روان یم نو ته راته به موږ له به خدمت کو دا ګاډی به راسره اکثر چېرته بوته راوستو خپل ګاډی به یې راوسته ټول به خانقاه ته پیره کې. ما ورته ویم لکه بیا بیا ورته مه وایه ما پرېږده چې راځي او که نه راځي زه به یې هم وګورم دی به هم وګوري. نو هغه بس کلوز پړده نه خپل ملګري ته وایي ته دا وایه زما اوس نه کېږي نو ته لا بیا وایه چې بیا به زما د دلته نه اوس نه کېږي زه خو دومره مطمئن یم. ما ورته یاد ساته نه په ما کې څه شته نه په بل کې څه شته دا د الله د کلام او د ذکر د ماحول هغه برکت دی. دننه الحمدلله خانقاه کې په سوونو ماشومان د قرآن مجید تلاوت کوي میګا ما ذکر شوی دی ټوله شپه تهجد شوي دي جړاګانې زارۍ شوي دي. زما رې قسمې که دې کې څوک بې ذکره په کابل کې کېناسته د هغه زړه به الله مطمئن ساتي.
په ماحول د ذکر کې به الله تعالی مطمئن ساتي نہ راضی دا په بل څه کې دا اطمینان شته نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی خو الله د بندګۍ د پاره را لېږلې ده بې بندګۍ ژوند خو لوی شرم دی یو خان یو مالک او آقا خپل نوکر بیکاره وویني ورته وایي ختم ځان له څه نه راوستی ته به دغه شان ماته ګرځې زه به درله تنخوا در کوم ډوډۍ به در کوم اوځه نو چې یو انسان لګیا وي او د الله رب العزت نه غافله وي نو د الله دا ټوله دنیا د الله دوتر دی موږ د الله دوتریان یو دوتر خو ورته تاسو هم وایي موږ تاسو ټول یو سبزي پښتانه یو زمونږ د سواته پورې د سوات نه واخلي زمونږ تر صوابای تر یوې خطې پورې دا ټول یو سبزي دی بل موږ خو خپله اصلي ومه آبا و اجداد زمونږ د چکې سر د نوابانو خانانو سره تعلق والحمدلله نکانو مو بیا فقیري غوره کړه او نن الحمدلله د هغه فقیرای د بادشاهۍ هغه خوند الحمدلله خپلو مشرانو راته ښولی دی در لباسي فقر دارم تاج سلطانی بسر ہے چه حاجت نیس مارا با حصول سیم و زر دا اللہ تعالیٰ لوی فضل لے اللہ تعالیٰ پا دی دور کی چه انسان مطمئن ساتی اگر پا خپل ذکر ساتی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ سر تعلق پیدا کئی ذکر کوئی فکر کوئی بس پا دغا بانی دا خپل سو خبری ختموم یو دو واری را سر ذکرو کئی ذکر باندې کوئی گئی کنا کوئی دیر نکو ډیر چې کوي دلته نه ملګري راځي د سوات نه بره مټې سوات نه د دې علاقې نه د کته نه نو بیا هغوی سره انشاءالله رابطه کوئ شبي جمعې ذکر له بیا هلته راځئ او که غواړئ نو چې کله راتلی شئ نو راځئ بسم الله الرحمن الرحیم قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الذکر لا اله الا الله ټول بوایئ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ الا اللہ ذکر دے لا الہ الا اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ جل جلالہ وعم نوالہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما
रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। या अल्लाह ज़मीन तूल खातिमा में खैर और ईमान के अक़ाइद को इस्लाम ने मजबूत के, अक़ाइद को नज़रिया ख़त्म नबूवत के नबी अल्लाह मजबूत के। या अल्लाह ख़त्म कबूल और मंजूर के, माशूमान नेकाम और सालिहान हुई के, वालिदैन और मशरान के खुशहाल के, अक़रबा रिश्तेदार के खुशहाल के, कर्म तूल बराबर के। या अल्लाह बीमारान तूल सेहतियात के, मरीज़ान तूल सेहत कामिला आजिला वर के। अल्लाह ने सुमर दोस्तान और खालिक का जमल जमलों के खैर वाचवे हाजतुन एता का मालूम ने पूरा के वरना तूल हाजतुन वाला पूरा की मुश्किलात कायम के मुश्किलात हल के परेशानियां ता का मालूम मेरी परेशानियां खत्म के। अल्लाह ने तूल या अल्लाह अगर उन दोस्तान से दुनिया में दुआ भी अगर खुशहाल के हाजतुन पूरा या अल्लाह ने तूल हिफाजत फरमाए जदी मल हिफाजत की। या अल्लाह जदी खेते हिफाजत की। या अल्लाह ज़मीन सरहदात को हिफाजत की, ज़मीन बाड़ों हिफाजत की, ज़मीन हर इदारे हिफाजत की। अल्लाह उलमा लाहुफा कारी से भी मोहतरम से तो या अल्लाह तर ताज़ा हो जाए ये मदरसे का दिलदायता ये मकतब या अल्लाह ने बरकत और दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह के दानिंद आवाज़ मदद इन अंदाज़ लगी माशूमान और इल्म प्रकार के दाद के द कुरान मजीद नाज़िल हिफ़्ज़ दी फराहत नज़ार में मुझे काफ़ी मेहनत की अल्लाह ने नूर मजीद द खिदमत तौफीक को अवला ने द सुमर मदारिस की महाहिद दी सुमर रबी करीम मकातिब दी दानी हिफाजत फरमाए अनील तरक्कीम वर्क अल्लाह ने दोस्तान रागील या अल्लाह को सुख के नादारी मालदार की सुख के पूरे पूर्ण वाला वर्क और सुख के औलाद ने औलाद वाला वर्क कल चाहे ज़रूर सुकून और इत्मीनान निश्चय अल्लाह ज़रूर सुकून और इत्मीनान और शहरी नसीब के आराम वाले ज़िंदगी द पूर्ण नसीब के चिदा आराम भी द खुशहालो ज़िंदगी भी आराम ज़िंदगी नसीब के द सुकून ज़िंदगी नसीब के और रब्बी करीमा या अल्लाह का बच्चा पूर्ण के सब परेशानियाँ भी अल्लाह रब्बी करीम रिज़्क़ हलाल नसीब के द हराम व माल न मौसा के द हराम व रोड़ाए मोआए न मौसा के अल्लाह खैरुन व बरकतुन द नवाड़ो वाले राखे अल्लाह माशूमान नेकान सालिहान हुए अल्लाह सुमर स्पिनगिरी स्पिनरोबी बुढ़ागान मशरान में इज़्ज़त ज़िंदगी नसीब सुमर ज़वानान भी ज़मीनी और कारोबारियान यही के बरकत वर्के दुकानदारान यही के बरकत वर्के ताजिरान की तिजारत के मुलाजिमीन व मुलाजमत के व ज़मींदार व ज़मींदारा के हक हलाल रिज़्क़ वर्के अल्लाह ने खिते खैर व अमन वर्के खुशहाली व वर्के द बाद रोज़ नमूंगा टूल महफूज व मामून साथे उन तालिबान आलिमान